او ابرهه کته ډیر کبرجن په بیت الله حمله کې دا غټ کبر دی کنه کته ډیر کبرجن او ته په بیت الله باندې حمله کې او تاد لخر د خرو اسونو نه دي د اتیانو لخر دی راوسته ابرهه د اتیانو لخر راوسته او په بیت الله حمله کو او چې څوک به مخې لورتل ابه بیغمه کول او چې د چا ساروی به ورتل ابه ته قبضه کول یو لوی دوم دام او هیبت کرا روان دی په بیت الله حمله کو د رسول الله مبارک نیکه دی عبدالمطلب داغه ساروی ونیو عبدالمطلب ته چاوي استا ساروی خو ابرهه ونیول بخاوي او ولا ورغه عبدالمطلب د حضور پاک نیکو نو مخ مبارک دا سه زلنده روخانو چې چاته به مخامخ شو خلکو به د مخ قدر کو عزت وکاو نو چې سینګ ورغه نو دا ابرهه په خپل تخ باندې ناستو په سفر کې به ځان سره خپل تخ ګرځاو چې سفر کې باندې په دې تخ باندې ناستم نو چې عبدالمطلب ولید نو به اختیار ولا د تخ نه راکوشو دا هغه اثر پیو شو وجاهت وته په عربی کې مخورستوب هغه په اثر وکړه دا خو ډېر خشته سړی د خپل عزتمن ولا راکوشو ورتر غاړه وته ته څوک یې عبدالمطلب څنګه رالی صاحب وی زما وخان دي مال خپل وخان راکړه ابرهه ورته ډېر قمقل سړی هوښیار نه وخان څه شی دی ما په زړه کې ستا دونه قدر راغی چې ته مې ولیدې چې ما وی که دا سړی ما ته وایي چې دا بیت الله مروانه و او زه ترې زه واپس ما د یمن نه کم ځای نه راځي د دې بیت الله ستاسو د دې بیت الله د روانوالي دپاره دا کور درته روانوم چې ته مې ولیدې مې یاره که ته ما ته وایي چې زه نو واپس ځم دونه قدر مې ستا په لیدو په دې زړه کې پیدا شو نو ته ایله بیله وخان غواړې عبدالمطلب ورته څه وایي وایي زه د وخانو رب یم د چا رب رب مالک ته وایي د وخانو او د بیت الله رب زه نیم اسوک دی بل دی زه خپل وخان غواړم رب پیش او بیت الله پیش زه د وخانو مالک یم خپل غواړم د هغې مالک بل دی که تپوس در نه کولی شي وبه کوي که نه کوي نه به کوي او عبدالمطلب ټول قوم ته وځي بار وځي پرېږدی دا بیت الله ورته چې روان یې کړي که خدای ته تپوس کولی شي وبه کړي که نه کوي نه به کوي چې دی روان شي موږ به بیا جوړ ته طاقت یې نه یو الله څوک دی ابرهه تا سره هغه مخلوق دی چې په ځمکه د هغې نه مضبوط مخلوق بل نشته دا تینه مضبوط مخلوق بل نشته دا زمری د هر حیوان ښکار کوي لیکن تر ننه پورې زمري د اتي ښکار نه دی کړی د اتي په سرمن د ده غاښونه نه ښخېږي دا یې سرمن خدای پاک ورکړی اتي دې نشي راپردولی هغه له دومره طاقت خدای ورکړی دا بېله ده که چېرته کمزوری اتي وي یا بیماري رنځوري او راوې پردی بېله خبره ده لیکن اتي تر نه پورې زمري د اتي ښکار نه دی کړی دومره مضبوط طاقت ابرهه تا سره فاتحان دي را روانې تا سره خو فوج او پولیس دي را روان دي تا سره خو نیزې دي تورې دي او غشي دي په دوم دام را روانې خو زه دې په داسې څیز وم چې د هغې نه به په مارغانو کې کمزورې مرغۍ بل ني ابابیل توتکري باندې دی نه ورسره نیزه شته نه ورسره توره شته نه ورسره غشی شته په دقې دې وم ابابیل رالل د دې توتکرو په شکل مارغانو هغې د دریاب د طرف نه رالل او هر یو سره درې کاڼې یو په یو پنجه کې بل په بله پنجه کې یو په مخوکه کې او په سر د پاسه ودرېدل او چې کاڼې به هغه ځای نه راخطا کړو په دې سر به ورننوت او لاندې به دې ووت ټول لښکر ریز مریز ختم ټوټې ټوټې شو فجعلهم كعصف مأكول ټول ټوټې ټوټې ریز مریز الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الله وی ته نه ګورې څه چل مې ورسره وکړه اتیانو والا سره اتي لښکر مشر اتي څه مې ورسره وکړه الم یجعل کیدهم فی تدلیل هر څه مې ورته ختم کړل او داسې مې کړل لکه چې څوک بوس او یا یو شی ټوټې ټوټې کې چوره چوره مې کې دقسې په دا میدان مې وغورځول درته وی ډرون هم لن دې ته ډرون میزایل دی دې ته میزایل نه شخ شته او نه شوق شته نه ریډار شته او نه څه بل څه شته ټولې اول رښتیا ووایه کولی شي د خدای د طاقت مقابله څوک نشي کولی نو کبرجنه کبر مه کوه سر به تر کومې پورې چا توړی کبر به نه کوې لویي به نه کوې
انسان چې کلم لویی کوي کبر کوي رب العالمین خفه کیږي په دې او چې انسان څومره پورې عاجزي کوي رب په خوشحالېږي او الله وی حدیث قدسی دی الکبریا ردائی لوی زما جامه ده که زما جامه کې ما سره څوک سر دننه کوي قسم دې په خپل ذات چې ذلیله کوم زما دې صدر کې به څوک سر را دننه کړي چې دا ما لره پرېږدم نه به پرېږدم چې څوک زما صدر کې لوی زما صدر د سر را دننه کوي ما سره ځان برابرې لوی خو زیمه قسم مې دې په ذات کې ذلیل کوم نه پرېږدم ذلیل کوم به نو ته به څو ورځې سر اوچت یوسې خو بله ورځ به دې په خوله کې مچان بنګېږي سر به اوچت یوسې خو قبر کې به دې بیا پته ولګېږي په دنیا کې به دې خدای پاک ذلیله کړي نو قبر به نه کوي بالکل نه به ګاونډي په ګاونډي قبر کوي نه به خان په غریب قبر کوي نه به مالدار په فقیر قبر کوي نه به موټر والا په سیکل والا قبر کوي او نه به پلار په زوی قبر کوي او نه به د زوی مالدار د پلار باندې قبر کوي نه برور پرور قبر کوي قبر څه شي انسان بصیر زه حیران یم په دې خبره چې انسان بصیره د قبر بصیر دا په خېټه چې در راشي خو بیا د اسمانه پورې یو چغه دی خو چې فالج اووی کولی شي چې اوس په دا یو ساعت کې د دې لاس نه د سمسې جوړولی شي یو ساعت کې د خپې نه د کونټۍ جوړولی شي بیا به د لاس هم په خپل اختیار کې نه بل به در پسې اوچتای بیا به خپه په خپل اختیار کې نه بل به در پسې اوچتای او په دا یو ساعت کې د خپلې نه د ډیوه جوړولی شي لاړې به ته بیږي بچي به دله پاک دا خشته وجود ښکلی وجود طاقت والا دولت والا چې بالغ ته به ډډه والی و ګوته باندې به د اشارې کولې دا وکوه دا وکړه دا لاس به دله شل کې ګورې مه کوه دا خپې به دله شل کې ګورې مه کوه قبر به نه کوې د پېښور کې یو جومات چا جوړ کړی ډېر اعلی نو زه یې بوتلم وایي مونځ به پکې ړومبې ته کوې بیا به پکې مونږ مونځ کوو ما یې خلاف یا چې ورلم ډېر خشته جومات یې جوړ کړی ډېر مزېدار شاندار نو اکثر دا جوماتونه پخوا په زمانه کې د بار خلکو به د عربو دا جوماتونه جوړول نو ما لکه دا جومات هم جوړ کړی دی دا چې تا کوم تنظیم یا عربو ته جوړ کړی دی ویې نه دا خو مونږ پخپله جوړ کړی لکه ډېر خشته قالینونه و ایسیګان پکې لګوي ډېر خشته ماربلې ټایرونه پکې لګوي یاره وایي دا خو داسې وشول چې زمونږ دا جومات ډېر پوټی نه و او داسې کچا پوخو له خو د کمزور بس ماسخوتن کېناستو یو کس پکې اواز وکړي هلکه ځان له پخې بنګلې جوړ کړه دا خدای دا کور کچا ځان له خو چې د زوی وادي نو لګیا یو بنګلې جوړو او دا خدای دا کور داسې دی دا د کتو طرفونه ناست جامې پکې د خورو کېږي دا جوړو نه راځي چې جوړې بس بلم یې ډېره ښه ده بلم یې ډېره ښه ده بلم یې ډېره ښه ده بس هم حق دی لکه زونه صبر کوو نن یې غم کوو چنده نه غواړو که چاره کړې ورته انکار نه کوو او که چاره نه کړې چنده نه غواړو په خپله جوړو د زوی مې واده دی خو 10 لکه لګوم 15 لکه لګوم 3 لکه لګوم د لور مې واده دی خو 15 لکه لګوم د خدای په دې کورې وجه نه بس یو کس پکې اواز وکړه لکه دومره سیمټ زما 300 بورې 1500 بورې بل اواز وکړه لکه خښته پکې زما بل پکې اواز وکړه 2 ټنه سیخه زما بل اواز وکړه 15 لکه زما بل وی 10 لکه زما بل وی 3 لکه زما مالدار خلک ټول په غزې مې حساب وکړه دونه اعلانونه او دونه شی وشو چې زموږ جومات په جوړېدو په غزې یو سړی را سره په صف کې ناست هغه وی چې دلته یو خان بابا دی بوډا نوم یې واخیسته خو زه تاسو ته نوم نه اړم نیک سړی دی ښه سړی دی ګیراجي دی هغه له ورشئ به هم در سره مزه ما وی ډېره ښه ده خو هلکه بار نوز وګورئ محلې نه بار نوز وکړه چې راکول انکار به نه کوو خو بار به چنده نه غواړو بار به کټ نه ږدو بار به کوسه په کوسه نه ګرځو خفه کېږې ما نن زمونږ دې چندو چې دا بار ګرځي او دا شکری ورسره او دا لوډ سپیکر یې ورسره دین یې بدنام ځای په ځای شکری دي او ټوکری دي او کوسي دي او لارې دي او بازارونه دي لکه خپل کور نه چنده غواړي د خدای کور دی او شرمه بس د خپل جومات کې چنده غواړه بس نشي کولی مې کوه وی چې خان بابا له مونځ مکو لاړو خان بابا څوک دی غټه اوجره لري زامن غټ مالداران دي
په اجره کې 5-6 غټ لینډ کروزر او موټرې ولاړې دي غټه اجره چې په خبر دغه ځای کې 15 مرلې څوک نشي جوړولې دا په کانالونو اجره ابشارونه دي په اجره کې اوس خان بابا مونږ راغلي یو جومات جوړو د خپل او فیصله هم په دې وکړه چې د بار چا نه چې د ناخلو او په خپله یې جوړوي د پکې 15 لکه ورکړی مثلا د 10 لکه ورکړی د 2 سیخو منه د ماربلو منل د داو منل د دا ورته ورور خان بابا ته مونږ وی چې خان بابا هم پکې یو 6 لکه روپۍ 6 لکه نه یو 15 لکه د مالدار دې سې پې نه کېږي وی خان بابا وی چې دا خو ډېره خبره ده جیب ته یې لاس کړې 200 روپۍ راوویست 200 روپۍ یاره یقین وکړه که چاره ته 200 وکړې نو به ته هم ورپورې وخاندې چې 200 پکې سي ماشوم هم نه 200 روپۍ راوویستې خان بابا 200 دي دا 200 خان بابا تا زموږ خبرې واورېدې د دومره لکه د دومره د خښتې وی بس هر څه کوي که دا والی الی که نالی نورې نشته مونږ وی دا 200 دې په دا میز کې دا او تم پرېښودې په دې ځان لکه چې ټاپیان یې که نه سوارلی دا 200 به پکې خدای پیدا کړي لړو دا مړه وی دا خدای کور دی خدای غني دی لکه بېشکه خدای غني دی بېشکه غني دی نو د هغې څه مطلب دی چې دا خدای کور به نه جوړوي خدای به په خپله راکودي کې جوړوي خدای به د تیار محل راوړي دلته به ږدي دا زمونږ د خلکو خبرې دي الله غني څه معنا خدای بې پروا دی الله غني څه معنا چا تاجت نه لري الله غني څه معنا چا نه سوال نه کوي ځان دپاره الله غني څه معنا چا ته محتاج نه دی د هغې دا مطلب نه دی چې دا خدای کور به نه جوړوي د خدای کور له به د یو بل نه پیسې نه غواړي دا خبرې غلط وي کبر یې وکړه مونږ لاړو مونږ ویل بس تا خان بابا پرېږده ځه بس د هم په دې پیسو جوړېږي سهار چې مونځ وکړه هغه سړی چې هغه د خان یاد کړی و هغه ډرایور وی هغه ډرایور راته وایي چې خان بابا نه خبر یې مونږ وی نه وی بېګا په نیمه شپه کې ورباندې فالج اټیک کړی نه خوله کار کوي نه لاس کوي نه خپک کوي او پېښور کې رحمان هسپتال کې پروت دی وایه که نه خدای کولی شي که نه شي کولی موټر دی ستا او ستا لینډ کروزر دی او ستا ټوپک دی او ستا قوم دی تا پیسه ده او ته وایې چې یم خو زه یم ملا صاحب پکې سي ګیره پکې سي پټکې پکې سي مدرسه پکې سي جومات پکې سي ته پکې سي ته څه شي د غلو بوجۍ جومات کې خو عبادت ګیره خو د پیغمبر سنت پټکې خو د پیغمبر په سر والله که د پیغمبر په سر نو موږ په پټکې څه کوو ګیره خو د پیغمبر مبارک و چې د هغه نه مونږ له ګیره پرېښوو جومات کې خو پیغمبر مونځ کړی دی جوړ کړی دی نو زه ځکه کوم دا خو د پیغمبر ته سپک کبر به بلکل نه کوو زما چې څومره مقتدیان یو د هر ځای نه چې راځی دا خبره به کوو چې کبر به نه کوو لویي به نه کوو عاجزي به کوو ته ګوره رزق به خدای درکوي قسم د الله په ذات په دا منبر درته ناست یم روزي به خدای درکوي قسم د خدای په ذات دلته درته ناست یم قسم درته خورم عزت به خدای درکوي حیا به خدای درکوي کبر به بلکل نه د پیغمبر مبارک په نقش قدم بدو که نه مونږ خو د حضور مونږ د فرعون امتیان نه یو مونږ د رسول الله مبارک امتیان مونږ د نمرود په نقش قدم نه ځو مونږ د فرعون په نقش قدم نه ځو مونږ د حامان او د شداد په نقش قدم نه ځو مونږ به د حضرت بلال په نقش قدم مونږ به د حضرت ابو هریره په نقش قدم ځو مونږ به د رسول الله مبارک په نقش قدم کو زمونږ امام ابو جهل نه دی زمونږ امام رسول الله مبارک زه ولې د انګریز پیښې او نخرې کوم زه ولې د یهودي پیښې او نخرې کوم زه ولې د هندو پیښې او نخرې کوم زه به د رسول الله مبارک نقشه د الله خوښوم او زه به خپلې لوره د بیبي فاطمې نقشه خوښوم او زه به خپلې لور او خپلې خور له د بیبي عایشې نقشه خوښوم په دې به خوشحالېږي زه به په دې پوړو درېږم په دې به کبر نه کوم چې دا پوړ دی یو صحابي منځ کو نو ځمکې له پوکې ورکړه دوړه و دوړه پوکې ورکړه چې تندي ته مې خاوره لرې شي حضور پاک ورته وی افلحه ترب وجهکا مخ په خاورو ککړ کا پوکې مو په مانځه کې پرې چې تندي په دا خاورو ککړ شي زو به چېرته خاورو الله هلته خدای خبر چې په خاوره کې موږ سره څه کېږي تیارې خاوره چې لاړ شو څه به کېږي د مارونو ماران به یې لړمانان به یې چینجي به یې په دا خاوره کې
کفن دی خاورې بشي ختم بشي دانچه به جوړه شي هلته یې سم نه پکاري که دلته یو مثال به درکړم چې ته پې پوه شې د غنم دانه چې تر څو خورې شوي ني د ده نه تیغه روځي د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په بهترین आवाज باندې د اسلامی واقعاتو او بیانونو اوریدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شیر کړئ د غنم دانه ته په رومال کې اونغاړه او په الماره کې کېږده او په فرج کې کېږده دا به هم اقسې پرتی د ده نه به میوه کله راوچتېږي د ده نه به شنه پاڼه کله جوړېږي چې دی ځان خوري ځان خوري کې د نه څانګه ووته ځان یې خورې که د میوه ونیوله ځان یې رک که نو دی کامیاب شي نو ځان خورې که چې کامیاب شي ځان ښکته که عاجزي وکړه من تواضع لله رفعه الله ته ګوره چې خدای د عزت ترقي او کې نه درکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره مې کوله نو هغه د یوسف علیه السلام رونو خو یوسف علیه السلام سره ظلم وکړو یوسف علیه السلام له الله څه چل وکړه دوی خو کبر وکړه لویي یې وکړه هغه یوسف علیه السلام پردی غلام پردی نوکر بیا جیل ته لاړ او اخره کې خدای پاک د مصر بادشاهي ورولې الله چې کوي کولی شي بادشاهي یې ورکړه د غلې مالک ورڅه شو دارونه غلې ته محتاج شو ورله لاړل چې لاړل ورله هغه خو بیا قصه اوږده ده په پېژنګلو راغله اوهو دا خو زموږ غرور یوسف دی مونږ خو یې دی خو به ختمي هغه بادشاه دی مونږ ورته محتاج یو نن یې لاسته ناست شو هغه بادشاه دی مونږ ورته محتاج یو نن یې لاسته ناست شو نو هغې ورته یو ټکې وی غرونو ملامته و تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين زمونږ د قسم د الله په ذاتي ای یوسفه زمونږ د قسم د الله په ذاتي ای یوسفه چې تا له خدای په مونږ عزت درکړی هارونه ورته وایي مونږ غلطي کړې تا له خدای په مونږ عزت درکړی دی مونږ غلطي کړې ده نو یوسف علیه السلام ورته څه وایي همدا خدای پیغمبر و لا تثریب علیکم اليوم زه هېڅ ملامتیا نشته ځان ملامت مه ګڼئ یغفر الله لکم خدای مو بخا معاف یې کړی نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها هغه دواړو ته وایي ورشئ حضور پاک ته مخامخ کښېنئ دغه ټکې ورته ووایه چې دوی رالل حضور پاک ته مخامخ کښېناستل نبي علیه السلام ته مخ داسې واړه دوی دې بل طرف ته رالل کښېناستل هغوی ته مخ داسې واړه دوی بیا دې طرف نه رالل هغه ټکې ورته وایي چې کوم د یوسف علیه السلام رونو ویلی و تالله قسم بالله لقد آثرك الله علينا تعالی خدای پیغمبر مبارکه په مونږ ډېر لوی فضیلت درکړی وین کنا لخاطئین مونږ خطاکار مونږ نه غلطي شوې مونږ معافي غواړو بس رسول الله مبارک ته چې دا ووې نو لا تثریب علیکم اليوم زمړه هېڅ ملامتیا نشته یغفر الله لکم خدای مو بخه دیم ورته ونه وی چې دا ولې غلطي کوله دا شعرونه دی ولې ما پسې جوړول دا زما د الله بېعزتي دی ولې کوله بس خبره ختمه دا زمونږ کابرو کې دا نقشې پرتې دي مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه کوم چې زمونږ د دارالعلوم دیوبند رئیس او محتمم او بانی مبانی دی یو سړي به وی دا کافر دی مولانا قاسم صاحب ته چې پلانکي جومات امام صاحب تا ته کافر وایي وی ښه ما ته کافر وایي او تا ته کافر وایي بس سړی کې سوچ وکړو چې ما کې به د کفر څه وي که ما ته خو نه دي معلوم زه خو ځان ته مسلمان ویم زه خو ځان ته مسلمان ما ته ښکاري تپوس ته وکړم که د کفر څه خبره پکې دا خو ډېر خطرناک شی دی چې توبه ته وباسو داسې به څوک وکړي چې تا ته څوک کافر وایي ها زه کافر یم ستا هغه پلار هم کافر ستا هغه نیکه هم کافر ستا هغه مور هم کافره وه او څه چل ما ته کافر غوبل به جوړ ته کافر نه نه سهار وختي ځان سره یو دوه طالبان مولیان واغېستل اقا مولا صاحب چې چا ورته کافر وي هغه پسې لاړ شاته ورپسې په مانځه ودرېد خو نه دی خبره خو مخکې مونځ کوي چې سلام یې سینګ وګرځه ویې کتل مولانا قاسم نانوتي ورپسې شاته ولاړ مولا صاحب خو اول ویرېد چې خدایا اسې نه را سره بحث شروع نه کړي ده سره به څوک بحث کوي مناظرې له نه راغلې بحث له نه راغلې
او دویمه خبره دا ده چې اوس د خلکو مخکې راته وایي چې زه په څه کافر یم، ما سره کوم ځای دلیل دی، خو خولې نه مې خبره وتې ده. مولانا قاسم صاحب ښه په عزت ورغې کونډۍ ماته کړې ورته کېناست. مولانا صاحب تا سره یو خبره وایي دي وایي تا د ما متعلق د کفر خبره کړې، نو کفر ډېر خطرناک شی، کافر به همیشه دوزخ کې پروت دی. نو که په ما کې د کفر څه خبرې نو ما ته وښایه، نو زه به تې اوس توبه وباسم او ستا په لاس به بیعت اوس به توبه وباسم. او ته خو ډېر ښه سړی چې ما کې د کفر ولیده، بس اوس توبه وباسم او ستا په لاس بیعت کوم او ایمان راوړم، اوس مسلمانېږم، ما ته خو ځان مسلمان ښکاري. ملا صاحب ورو ورو رستو کېږي چې خدای څه په جنجال وړی. نه جی داسې څه خبره نشته، نه صاحب ما ته به وایي دا خبره نه، ما کې کفر سی ما ته توبه باس نه کوم در سره، مه یارېږه چې د تا سره باس کوم، مه یارېږه چې تا نه دلیل غواړم، دلیل هم در نه غواړم، خو که ما کې د کفر څه خبرې ما ته نی معلوم، خو د عمل تبعی ده. هله ما ته وښایه چې د توبه وباسم، ستا په لاس بیعت کوم، مسلمانېږم دې وخت کې اوس. استاد جي معافي غواړم. مولانا قاسم صاحب دا ما غلطي شوې ده، ما معافي غواړم، معافي غواړم. د هغې عجزۍ د مولانا قاسم په هغه دونه اثر وشو چې هغه راغې مولانا قاسم ته ګونټې ماتې کړې مرید یې کړو. د هغه مرید چې د معافي غواړم. من تواضع لله رفعه الله. او د ټولو مخکې د حضرت بلال تاسو ته مخکې نقشه پرته ده که څونه عاجز، څومره کمزورې، د رنګ نه څومره تور، د پردي وطن، لیکن رسول الله مبارک د معراج نه راغی د لومبۍ زیرې په ده کې. بلاله ته څه عمل کې چې زه جنت ته ننوځم نو ستا د پیزار کشار د ځان نه مخکې اورم. ایسم نشته علی د الله رسول ایسم نشته. دا کار کومه چې اودس وکړم یا جومات ته ننوځم نو 2 رکعاته بس خدای راځي، او دس چې وکړم زه بس په ما د خدای حق دی، چې 2 رکعاته مې نه کړله مې نه صبرېږي. دا کوم عاجزي شو، الله ته سر لګول شي. نه زما وروڼو موږ له پکار چې موږ خبر نه کوو، موږ ورسره شروع کړي. او دې خو ځان ته لوی ټیسمار خان وایي که چې یم خو ځم که زه هر څوک هم دا خدای قدرت نه شي کولی، بېشک اسم نه شي کولی، خو خدای خو یې شته که دا خدم د چا بندګي ده کنه الله خوشتا. نو په بچو، په خزا، په کور کې خويندو، په میندو، مور په لونو، په بچو قبر به بالکل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کما خزا خپل 15 منځونه کوي او د روزې د میاشتې رمضان روزې نیسي او د خپل اندام حفاظت کوي او د خاوند تابعداري کوي، د جنت په کومه دروازه چې ورځي نو ورځي. اوس د دې لپاره دا شوه چې ته به د خاوند تابعداري کوې، په ګناه کې به یې نه کوې، په نارواو کې به یې نه کوې. او خاوند څه وایي؟ رسول الله مبارک فرمایي بهترین انسان په تاسو کې هغه دی چې خپل کور ښځې بال بچ سره ښي، او زه په تاسو ټولو کې د خپلې ښځې سره، بیبیانو سره او د کور د خلکو سره ښیم. نو خاوند به ښځې سره ښه سلوک کوي، ښکلی ژوند به تېروي، باغي کېږي به نه، او ښځه به د خاوند تابعداري کوي، بغاوت به نه کوي، نو ښکلی ژوند به تېرېږي. د دې نه ښه شته ژوند بیا نشته. قاضي شریح دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې قاضي و. تابعی دی خو ډېر نیک سړی دی او قابل سړی دی، او بیا د حضرت علی رضی الله عنه زمانه کې هم قاضي و. یعنی تابعی دی، صحابه شته دا نه چې نشته. د عمر صاحب زمانه کې ډېر صحابه، د حضرت علی صاحب زمانه کې هم د دنیا صحابه، او د صحابه مرتبه د تابعینو ډېره اوچته چې دا ټول تابعین هم راغون کې او دا ټول صالحان هم راغون کې د صحابه د خپې دوړې ته نه رسي. الوی خلک لیکن زمانو صحابه شته او علی رضی الله عنه شریح قاضي کړی دی. دې نه اندازه ولګوئ د علم او د تقوا. نو دې شریح چې کله واده وکړو او د واده په لومبۍ شپه دې کور ته راننوت، ښځه یې کټ کې ناسته ده او دې راننوت.
نو د سلام واچ ګوره قانون دار چې رانه نوځي نو سلام واچ السلام علیکم ورحمت الله دا بنوي چې خضر په ما سلام واچ نه کور ته چې ته ننوځې ته سلام اچوه که ښځی که بچي دې وي ډېر خلک دی چې ښځې نه تمه کوي چې ما ته دې سلام وکړي او چې ونه کړي ښه ما ته دې سلام ونه وي د بچو نه تمه کوي چې ما ته سلام وکړي او چې وی نه وي نو بچو ته غوسئ ما ته سلام ونه وي چې بچي راننوځي بیا د هغې حق ته چې سلام واچوي چې ښځه راننوځي د هغې حق ته چې سلام واچوي چې څوک ناست یو بل پرې راشي به لومړی سلام واچوي خدای اوس ته کور ته ننوتې السلام علیکم ورحمت الله سلام باچ په ښځو به مچ په لوڼو به مچ په بچو به مچ ستا حق دی تا تمه به نه کوي چې بچي راته وایي چې بابا السلام علیکم نه ته چې ننوځې حق ستا که هغوی مخکې شو ډېر اخره د هغوی به ډېر ثواب وشي خو هغوی په ځان مه مخکې کوه ورته سره السلام علیکم ورحمت الله ګوره کور کې برکت به راشي نو چې دا په لومبۍ شپېدې ورننوت نو ده به السلام علیکم ورحمت الله زمونږ په وطن کې یو رواج دی ښځه خاوند له پښپو پرېوځي دا په شریعت کې ګناه ده پښپو به نه پرېوځي خاوند ډېر خلک یې پښپو زر پرېوځي پښپو ولې پرېوځي سجده لګې سجده خو د خدای نه ما سوا بل چا ته ګناه ده حرامه ده او بعضې موقعو کې شرک نو دا پښپو پرېوتل پکې نشته اوس هم ګوره ډېر خلک داسې انګور راشي سخر له پښپو کښېني او خواخله او چې پرېونځي نو بیا ورته غوسئ وایي ته ما له پښپو پرېنوتې نه پښپو به چاله هم نه پرېوځې لاس په ځمکې لنوړی او نه به پښپو پرېوځې چاله دا به نه کوې او که خواښې دې په کور کې مور دې په کټ کې پرته رو خپې دې وله ښکل کړې او زور وله کې پروا نشته تندې دې وله ښکل که پروا نشته کټ کې پروتي مور یا پلار او انسان ولا زور کوي او د محبت په بنیاد ولا لاس ښکل کي تندې ولا ښکل کي خپې ولا ښکل کي هغه زور ته خواصې هم ټیټېږي دا رکو نه ده مقصد زور دی چې د مور له چاپي کوم نو دا ټیټېدل خو پکې شته که نه چاپې ته خو مور خو راته خپې نه شي اوچتولی چې ورېږه د سپېمو ته رلی اوچتې کړم ته به ټیټېږې نه نو ماله به زور کې زور چاپي راغلی ده په شریعت کې نو چاپې له ټیټېدل شته چې ټیټېږې ما نو که د هغې کې خپې والا خپل خپې هم پروا نشته مولانا شرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دی امداد الاحکام د هغه چې کوم تکمیله ده ده په خپلې فتاوې کې لیکلی دي چې د مور پلار او د استاد او د نیکانو صالحینو د هغوی په دغه طریقه لاسونه هم ښکلولی شي او خپې هم والا ښکلولی شي خو طریقې درته مه ووایي دا نه چې هغه ولاړ یو ته په زور ورکړي ډېرې خواښیانې په دې خفه کېږي ما له خپوله لار سلام لرانله ما له خپوله سلام لرانله او ما له خپوله لاس راونهړه نو چیچړې د شریعت نه خلاف کار ته غواړي دا مې ځکه چې ډېر سړو په دې روانې راغلې ښځو سره وایي زه په لومبۍ شپه ورغلم ما ته ښځې سلام ونه کړ او د ما خپو باندې پرې نه وه دا ګنده رواج خراب د ګناه رواج د ګناه رواجونه مه کوه هغې نه پس چې شوری اخوان سلام یې واچه نو ښځه وله راپاڅېده ودرېده اکراما او تعظیما نو دې دې ښځې ته وایي صبر وکړه زه یو دوه رکعته لمونځ کوم نو پاڅېده او دس خو یې کړی او دس کې ورغی نو په کوټه کې ودرېد نو دوه رکعته نفل یې وکړه ګوره څونه ښکلی کار دی لومبۍ د دوه کسو کور روانېږي نو نفل دوه رکعته نفل یې وکړل ښه مزېدار ښکلی نو د دوه رکعتو نفلو نه پسې دعا وکړه نو چې سینګ راغی او ښځې سره کټ کې کېناسته نو ښځې له په تندي لاس راښکنا ودوی صبر صبر وکړلی ما ته کې اجازه دي چې زم یو دوه رکعته وکړم وی ډېره ښه خبره نو ښځه پاڅېده نو ښځې م دوه رکعته نفل وکړل او داسې وکړل نو دوه رکعته نفل یې وکړل زمونږ ښځې اودس کولی شي بیا په سورغیسو پیدې خرابېږي رنګونه خرابېږي د رنګونو نه مخکې اودس وکړه که د رنګونو نه مخکې اودس وکړه چې ډولۍ ته خېږي د هغې نه مخکې دوه رکعته نفل وکړه الله په دې نفلونو په دې مونځ خوشحالېږي چې الله خوشحاله کې نوې کور دی خدای او پکې دله خوشحالۍ پیدا کړي نو هم پاسېده اودس یې وکړه نو د اودس نه پسې دوه رکعته نفل وکړه
نو خپل پالنګ ته وخته نو شریح قاضي راغی بیا ورسره کېناست نو چې کېناست نو د بیا د هغه تندي له لاس وړه د ښځې او 1 منټ ښځه ورته نو دی غلی شو چې څه یو خبره درته کوم وی زه د بل خاندان نه تا ته واده شو ستا خاندان جدا دی او زما جدا ګوره د څونه هوښیاره ښځه ستا د خاندان کې ډېرې جینکۍ وې تا لې درکولې خو تا زه خوښه کړم زه دې وکړم ستا مور پلار زه خوښه کړم زما په خاندان کې ډېر سړي وو زه یې غوښتم خو زما مور پلار هغوی خوښ نه کړل او ته یې خوښ کړې زم د خاندان نه بار واده شم او تم د خاندان نه بار واده دی وکړ نو ستا د خاندان به جدا عادتونه او زما د خاندان جدا عادتونه دي زمان جدا رواج ستا جدا رواج رسمونه خواره زمانه ستاسو د خاندان جدا اخلاق زما د خاندان جدا اخلاق نو د دې نه مخکې چې موته یو بل سره یو ځای کېږو نو یو عهد به کوو هغه عهد دا چې ته ماته ووایه چې زه ستا سره سینګ ژوند تېر کوم ته راته ووایه خو ګوره ژوند به د رسول الله مبارک د سنتو لاندې تېروي که ته په ما داسې شرط ایږدې چې هغه د پیغمبر د سنتو خلافي نو هغې باندې به زه خفه کېږم او که ته وایې دا به خامخا کې نو لا یو بل ته یو ځای شوي نه یو ماله به طلاق راکړې زه به د نوس داړه شم ژوند به د پیغمبر د سنتو لاندې تېروي دویمه خبره به پکې نه خو چې د سنتو لاندې ستا کم ذهن وي چې هغسې ژوند د تا سره تېر کړم شریح حیران شو چې خدایا عالم زیمه خلقو ته علم زخم قاضي زیم او د صحابو فیصلې کومه شریح رګوټې سړی نو د حضرت علي او د یهودي فیصلې کړې هغه سړی حضرت علی امیر المؤمنین دی بادشاہ دی او یو یهودی ته زغره یهودی سره زغره ده حضرت علی په دعوا کړو دا زغره زما ده یهودی به زما ده شریح لاره د قاضي د تابعین راځل اوس جلال علی او ځای ولاړ دی او یهودی بل ځای ولاړ عدالت کے کٹہرے میں دونوں کڑے ہیں دا عدالت کٹہرے کے سڑے مولانا دیو یہود علی رضی امیر المومنین اموانا دلتا وی وایا کنا وی دا سرازگر دی یهودی سر دا زمان اس دے زمانہ کے بادشاہ دو کی چې څوک د زغره قبضه کی چې سرمن ته وبس هغه خپل سکه چې خوخه وي د بل نم سرمن وباسي ستاره کورم زمان دا شیم زمانه جیل کې دی چوم پولیس کې دی چوم شابه هغه خپل زغره ده خپل او زور مرسیږي او يهودي بشي چې د علی نه بزغره قبضه کی په یو سپېړې به غشتې شي لیکن نا انصاف دا چې عدالت د بزم کا عدالت عراق لخوا کني نه شریح او یهودی ته وزغره وي سب دا زمان قاضي شریح علی سب ته وي دوه گواه راځي هغه وی ښه یو می غلام دی آزاد شوی غلام یو می دا زوی حسن شریح قاضي ورته وی غلام خو آزاد دستانه دا هغه ګوی قبلوم خو د حسن ستا زوی دی او د زوی ګوی د پلار دپاره نه قبلېږي بل گواه بل خو نشته یعنی دې ته انصاف وایي شریح قاضي دې ته انصاف وایي د زوی هغه حسن چې د رسول الله مبارک په اوبو لوبېدلی دی هغه حسن چې د پیغمبر علیه السلام غېږه کې لوی شوی دی هغه حسن چې د رسول الله مبارک په شی په سجده کې سورلی کړي دي هغه حسن چې شونډې والا رسول الله مبارک ښکل کړي دي کومې شونډې چې د دواړو جهانو سردار ښکل کړي د هغې نه دروغ نه روزي کوم ماشوم چې پیغمبر مبارک ولوبئ هغه نه دروغ نه روزي کم معشوم چې د رسول الله مبارک په ملا نخریو کی او حضور پاکی په اوګاو ګرځي هغه نه دروغ نه روزي او دلته د شریعت قانون دی چې د زوی ګوی د پلار دپاره نه صحیح کېږي د شریعت په معنا هغه علي صاحب پېښ وي ما سره خو بل ګواه نشته دا یو دی وایي چې دا یو دی د ګوی صحیح کېږي نه دوه پکار دي وی یهودي له به قسم ورکړو یهودي ته وی قسم وخوره یهودی قسم ته تیار چې دا خبره یهودی واورېدله نو یهودي حیران پرې دک صبر وکړه قسم نه صبر وکړه
دا څنګه اسلام دین دی دی خو امیر المؤمنین دی مانا غزغره په زوره بغشتی شي په یو سپېړه مغشتی شي ما جیل کې مچولی شي راغې او دعوی وکړه او څنګه عام خلق قاضي لدی قاضي لرا نمبر 2 دا چې دا د پیغمبر زوم ته رسول الله مبارک لوی صحابي دی ګړومبي مسلمان دی پالکانو ګړومبي اسلام ته راوړو زندگی د رسول الله مبارک سره تېره کړې ده او ته په کرسۍ ناست د عدالت او دې دلته کې لکه د مدعي ولاړ دي درته داسې انصاف ایک صف میں کھڑے ہو کر محمود آیا نہ کوئی بند رہا نہ بند کوئی بند نواز یو صف کی والا یو دے والا تے اسلام تے صف خبیا دادی چې دا نه وایي چې د دوی کوي ولې رد کېږي دا خو رښتونی دروغجن دی نه شریعت مطابق وایي چې دوی دغه وایي رد شوه بس دا زغره چې ده دا زغره دا بس پرېږدوه دا هسې بېسه دې علي له ورکوم او ما ته د دې اسلام د داخلېدو چل ښایه چې دې دین او اسلام کې د وردن هغه یهودي خدای مسلمان حضرت علی رضی الله عنه زغره راواغشته او یهودي له غاړه کې واچوله بچې چې دا ستا د اسلام په قربانۍ کې زیری دی او خوشخبري ده زغره ستا شوه دا شریعت دی دا نو شریعت ته چې ښه دی کمې خبرې وکړې وي حیران شوم چې خدای قاضي زیم د صحابو فیصلې زه کوم علم ماله خدای را کړی دی او دا څنګه خبره چې ما ته دا خبرې کوي شریعت ورته وي بالکل ټیک بالکل جون به د سنتو په دایره کې تېرو او که د سنتو نه مې یو ټکې درته بار ووایې نو تا د قسم یې چې نه به پوره کوې هغې به زه نه خفه کېږم بالکل وعده شوه تا سره ده او بس باقي به ژوند تېرو چې زما کوم څیز خوښ یې درته به وایم براله کې باقي به ژوند تېرو چې کله ستر روژه نیسې ما نه به تپوس کې که زما ضرورت او څه مسئله نو درته به یم چې نن یې مه نیسه سبا یې ونیسه که نو نیسې به روژې او بالکل پلار کرتے شے مور کرتے شے په شریعت کې په سنتو کې چې ستا تل کا تا کلچا کا رجے دي بالکل تے شے غم خادم کولې شي پتا به چې پچا پابندي د بیرته مخ کې ویم او د سنتو نه خلاف بنه کو او ستا شورح ہوتا ہوئی چې اوس به زمام خبره معنی کړ دی بل دا به زما د پاره استعمال ما نه بغیر بل جره باندې استعمال دیو بل چې اسلامي شرطونه پوره کړ شریح وي زما د قسم په خدای وي داسې خوشګواره شپه م تېره کړه چې په ژوند کې مې داسې شپه چاته نه وه تېره کړې او د هغې نه بس ژوند خشته شروع دی زما د شریعت مطابق خدمت کوي او د هغې چې کوم حقوق دی په ما د خدای د طرف نه هغه وله زه پوره کومه زه قاضي خو د ښځې په ژوند کې ما ته دا ډیمانډ نه دی کړی چې ما له دا شی راوړه چې زه به ستا ته مو ګورې شریح ګوره ښځه دې ته وایي قضا له خو روان شوې پام کوه ګورې درنه ناجیز فیصله ونه شي پام کوه د چالوي سړي په سفارش دوکه نه شي پام کوه په لالچ دوکه نه شي موږ به سپوره روټۍ خورو خو چې د قیامت په ورځ چاړه ستا په سټ رانغښتلی شي کوم قاضي کې د بې انصافه فیصله کوي بے انصافه فیصله کوي قیامت پرد په اده مرۍ نه نه د سټ طرف نه لالیږي او جوړېږي لالیږي او جوړېږي لالیږي او جوړېږي پام کوه چې ګوره دا چل در سره ونه شي دا مه وایه چې د ښځې له پیسې ګټم که ته رشوت والې نو ماله بالې زه نه دا ډیمانډ نه کوم زه نه غواړم زما شلېدلې جامې وښې دي خو پام کوه او هغه وصیت ورته کوي کوم وصیت چې امام ابو حنیفه امام ابو یوسف ته کړی امام ابو یوسف راغی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وایي چې زه خو قاضي شوم ما ته نصیحت وکړه او ته څه وایي هغه نصیحت یې ورته وکړه کوم چې رسول الله مبارک فرمایلی دی قالا اذا لسانو کرت من ذکر الله وی ابو یوسف ګوره خلک وایي قاضي ته دا نصیحت وکړه چې رشوت ماله په سفارش غلطه فیصله مه کوه په وخت کوه چې غصې فیصله مه کوه د چا ظلم چا سره مه کوه نه امام ابو حنیفه ته پته وه چې ابو یوسف کې به دا نیکي وي وایي بچې چې قضا ته کښېنې د خدای ذکر کوه هر وخت الله یادوه نو قاضي شریح ته خپله ښځې به هر سهار وي شریح لاړې د به ښځې لاړمه السلام علیکم وعلیکم السلام خو ګورې خیال کوه بغیر د ذکر نه وخت تېر نه کړې خدای یادوه څه موده پس ورکړې یو ښځه راغلې یو بوډۍ دروازې وډمونه وایي زه داخلېدی شم
شریح ورته وی راځه نو چې دننه شوه او کېناسته نو ښځې نه یې تپوس وکړو وی دا ښځه څوک ده بلې بیبي ته وایي وی دا زما مور ده مور مې ملاقات ته راغلی کېناسته نو دا مور یې شریح ته څه وایي وی قاضي صاحب یو تپوس ته نه کوم ها وایه وی لور دې څنګه ومونته زما لور دې څنګه ومونته زما د لور سره یې جوړ څنګه دی قاضي ورته وایي جنت مې موندرې لور د جنت دی جنت وی بچې وی خاوند دې څنګه ومونته ستا د خاوند سره جون څنګه تېرېږي وی مورې که خدای په آخرت کې جنت رانه کړي دا ډېر دی او که ځای لرې وي بالفرض او هفته کې نشي دی 2 هفتې پس دی نو بیا دې یو 2 شپې کوي میاشت کې دې خیر دی په سلام استاد بیا دې لږې زیاتې شپې کوي هېڅ پروا نشته دا دې د پلار کور نه ستا خپل لور ته نه بولې چې ستا لور یو ځای کې واده شي او خاوند دې تا ته نه راپرېوستا او بړه دل کوي که به نه کوي او دغه رنګې ښځې له پکار چې د خاوند خیال وساتي خاوند ستړی ستومانه د کور چارې نه راغی او خولې پې روانې دي او کټ کې پرېوت راشه نه بختې لږ به بوزې وته پکې ورته چای وکړه لږ په لاسو پوله چاپي زور وکړه ډوډۍ وله زر راوړه چای دله پخه کړم یو پیاله چای نن سبا زمیدار خلک چای خوښوي زر ولې پیاله چای پخه کړه او ورته کښېنه زړه والا وکاټه دې ته زړه ګټل وي او چې ستړی ستومانه راشي او چارې بې چې کښېني او کټ کې کښېني او ښه ستړی وي او ته تا ته وایي یو پیاله چای زمانه من ځان له ستړي شو پیالې چې شاړې دی بادې کړې نیکه ښځه کوم عالمه وګوره عالمانو ته مې یو خبره کوم یو سړي عالمه ښځه وکړه چې څنګه یې وکړه هغه عالمه ورته څه وایي او ته وایي زه خو ستا ښځه یم وایي ژوند به ګوره شریعت مطابق تېرو وایي ډېره ښه ده بالکل کمال میں زمانے میں خاوند مولا دے او زمانے میں شریعت مطابق بتیرو کوئی خانو شریعت کے بمال ځان لکور راکے اے بالکل دیوال براتا وے زکسالی ورونو دی لورونو سره دما خو شریعت کے 70 پکار وے بالکل براتا ہوا وے استاد اخواخه دخل نمور او کار خدمت هم ګوره پمانشتا دا باندې وے چې دما د مور ستا خدمت وکوم ستانه مور او پلار خدمت په معنی چې سبا وي چې د مور جامې به پلار جامې مې وینځه او پلار له چاپی کو او مور له چاپی کو دا خدمت غوړي په شریعت کې په معنی شته مال ځان له کوټو ظالم به بالکل دا حق ده نور څه بس دغه مې حق ده وي خنو چې خبره بل هم وره دا صحه او به پورا کوم وګوره زما حق به تم پورا کې به تابعدار په شریعت کې دوه خلګي دي د بدوی ما خدای چې هغه زما د مور او پلار خدمت تو په شریعت کې تعالی ځان له کور ځان له کوټه دیوال درته بالکل ټوډه ارسه بدل راځي جامه هم بدل راځي تو شریعت کې ما حق ته چې ته مخذب کو څلور را لجیز دي څلور او انصاف وکړو بالکل انصاف وکړو تاسو سره او چې د خلک کوم انصافي زما د مور په خدمت پکار دي ما غیله بدل ځي خدو کوم چې داغي خدمت کوي جامې ولې ویندي او د ما مور له دور چې پیو کې داغي خدمت کوي نو د باغې لپاره بل کوم په شریعت کې تم او دم یاره وی بس پریدم ما پریدا وی ما دیوالم دغه زیغیو دا غوږی چې دویمه خدای ته جوړی چې دویمه خبره باندې کوم چې جانه ته خو دې قصونه نه خبر کړه ته خو بچای خدای بخله سړی پېښې چې دویمه کوم وای توبه زه په دغه کې ریاض کې زما هلته تللی ما یو کسان ناستو عربو یو ملګری وغس راغونډ کړی او زم بوتلو زم ناستوما ناغه سره پنځه عربو دا وی ډیر خمل مستی یا مل مستی امر لکړی و ناغه یومانه تاسو کاغذ زما صفاتو کې دا سیدا عالم دی وداري داري نه وا خدای پاک وی زما سلور دی هغه یو وی ابل وی زما درې دو سلورم کوم ابل وی زما سلور دی ابل وی زما سلور دی ابل سوي وی د پلار می درې خدري د پلار می درې مین دی می دی به اوس نو له سلورم وکړه بیا خو چې مکه ودا درې ډېرې دي مې چې نه زما سلو تعالی سلور کومه وی زمو خو یو خدانی سلوري مې مون خو چې دوه خدیو کې کم سړی نو شپه به پاندرم پایا کوي نه به برخې جو نه به لاندې دلته دوه خدۍ کولی شي د ښځې د لاس ژوند ځان له تباه کې دوه خدۍ به څنګه کې شریعت زمون خلق خلاف فصل کې روان وي کنه دویمه ښځه باندې ولې ښځه خفه کوي ولې ځکه انصاف نشته شریعت کې سلور جیز دي نه چې سلور جیز دي
بالکل څلور جایز دي خو مونږ خلک بیا انصاف نشو کولی بیا ظلم کوي چې یو ښځې له معمولي غوندې خفګان راشي په بلې سره ډېری او دا د سپی غوندې ژوند ډېری دې وجې نه ښځه خفه کېږي په دویمه قدمه انصاف بیا ډېر ګران کار دی چې انصاف یو انسان کې پیدا شي نو په دویمه ښځه بیا بنده خفه کېږي ګنې دوم جایز دي درېم او څلور امرو دا پکې ویلي وی چې یاره عجیبه دا ده چې په اسلام کې یو سړي له څلورو ښځو اجازت دی نو یوې ښځې دا څلورو مړونو اجازت ولې نشته دا نه وی راوتلي دا نه وی دا ماډرن ښځې چې ورته وایي دا فیشنیبل ښځې دا بربنډې ښځې دا عورت مارچ والا ښځې دا خبرې هغوی کوي سړي له څلورو ښځو اختیار دی نو ښځې له څلورو مړونو اختیار نشته اونه ما وی ګوره چې سړی څلور ښځې وکړي تاسو ته ویم او بچی ته پیدا شي د دې بچي مور او پلار معلومې کوي لکه څلور ښځې دی یو یې خاوند دی نو مور یې معلومه ده چې دی مور ده او دغه یو پلار د هغه بلې بچی وشو پلار یې مور یې معلومه ده چې دغه یې مور ده پلار یې معلوم دی پلار یې د ټولو یو دی د هغه درېیمې ښځې بچی مشو مور یې معلومه ده پلار یې معلوم دی د هغه څلورمې بچی وشو مور یې معلومه ده پلار یې معلوم دی مور نه به میراث وړي معلوم دغه یې مور ده او که پلار یې مړ شو نو پلار نه به میراث وړي پلار یې معلوم دی ترونه یې معلوم دي ماماګانې معلوم دي هر څه معلوم دي نسب یې معلوم دی نسب د پلار نه د مور نه ني چې دا مې پلار دی دا سید دی زم سید شم دا یوسف خیل دی زم یوسف خیل شم دا پلان کې خیل دی زم پلان کې خیل شم ولې پلار یې معلوم دی خو ما وی که یو ښځه د څلورو سړو په نکاح کې وه او بچی یو شو نو پلار به یې څوک مور خو یې دغه ده چې دا چا نه پیدا شو پلار یې څوک دی ځکه دا خو د څلورو مړونو ښځه ده پلار یې څوک دی دې سره خو څلور واړه سړي بېلو شوي دي که نه نو پلار یې څوک شو مور خو یې معلومه ده پلار یې څوک شو میراث به د چا نه وړي نسب به د چا نه وي دې به څه وایي چې زما پلار کم یو دی یو بوی د ما نه پیدا دی ابل بوی نه زما دی ابل بوی زما دی ابل بوی زما دی پلار یې څوک شو ده ووایم راکړه پلار یې څوک شو بله پکې لا څه وایي وی سړو له د طلاق په اختیار شته نو ښځو له هم د طلاق په اختیار دی میلو شي سړی طلاق ورکوي ښځه ولې نه ورکوي برابري کی بنیاد ولې نشته ما برابري خدای نه ده پیدا کړې تاله نو ته څنګه غواړې ستا بعضې حقونه د سړي نه زیات د ښځې بعضې حقونه برابري دا نه چې ګنې ښځه کمه ده د ښځې حق د یو سړو نه په بعضې موقعو زیات دی څنګه د ښځې مهر شته او د سړي نشته هغه چې کوم خدمت کولی شي هغه څه نشي کولی هغه چې کوم پیټې وړي شي هغه څه پیټې نشي وړي هغه چې کم کار طریقه کار کولی شي هغه څه ښځه نشي کولی برابري بنیاد په بعضې حقوقو کې دی په ټولو کې نه دی اوس مهر ستا سره سړي نشته کار په تا نشته او په سړي شته ګټي به هغه او تاله به یې راوړي د طلاق اختیار ښځې له ورکړه رسول الله مبارک وي ناقص دین هم ناقص دی او عقل هم ناقص دی نو چې ته ښځه خو زر نه بوډا کېږي سړی خو زر بوډا شي نو کله باندې خاوند دی بوډا شو ټک ټوکې جوړ کړي بیا ورته څه ځه ما طلاق کړی دی به څه کوي جومات کې مال را لېږي ټک ټوک به کوي طالبان دې سبق ویلی شي اګه تبلیغ لګوي تیا دې لګي شي روزې دې لګي که نه او چلې لګي او تپوس وکړي هلکه چې الله خو دې پوره ښه کور ته به کوي کور ته څنګه لاړ شو ولې ښځې طلاق کړی ما دا بلغه ایو سړی وي بیمار وي زخم دې را باندې وی په کم دی وی ال د ویلو نه دی او ځای د خولو نه دی ال د ویلو نه ځای د خولو نه دی نو حاصل د خبرې دا دی چې بیا به څه کوي او ښځې له او که ته وی خاوند ښځه ظلم کوي نو خاوند طلاق ورکوي نو که خاوند ظلم کوي نو ښځه به څه کوي ښځې له اختیار شته که نه عدالت ته دې لاړه شي خلع دې وکړي دا شوه دا طلاق اختیار قاضي له لاړه شه ووایه چې دا ښځه ما له خاوند ما له خپل حق نه راکړي ووایه چې دا خاوند زما چې کوم حقوق دی ما له نه راکوي حقوق ډېر دي جامه نه راکوي ډوډۍ نه راکوي ډاکټر له مې نه بوځي نور چې کوم حقونه دی هغه مې نه پوره کوي پلار ته راله کنځل کوي ووایه قاضي به تحقیق وکړي که واقعي دا ښځې خبره رښتیا وه سړي دوی ورکړه طلاق که سړی نه ورکوي قاضي له دې اختیار شته چې تفریق راوړي چې ځه بل خاوند کوه عدت نه پس کولی شي بل خاوند خلع ورسره وکړه چېرې ته مې نه ایښوه خیر وکړه ما پرېږده اوس ما جدا کړه زما وروڼو
خبره به دې پورې کوله چې دا دواړو طرفونو نه حقونه او دواړو سره به ښکلې مزېدار به ژوند تېر او یوازې ښکلې والې نه دي ګورې ښځې مخامخ دي ماله یو ښځه یو ځل لاله وي ماله د دې خاوند نه جدا کېږم ما یې نو زه سره څوک ولې جدا کېږي خیر چې تلا بیا راووته مې چل پکې څه دی ډوډۍ هغه سړی وي دی نه تپوس وکړه د ما نه دې ته څه تکلیف ما ورته د ډب ورکړی د پلار قدر کوم د مور قدر زمانه خبره د مور قدر کوم د رونو قدر کوم ډاکټر له بوزم جامه راوړم اخر دین تپوس وکړه د دې خدینه ما کې څه چل دی ما غینه تپوس وګره مولوی صاحب وي بس ما پرې دوا بس خماله طلاق والا ما هرر سو ته پرې دم حکومت جدا خدای پاک ما خو په کنه پس بنیاد وي بس مولوی صاحب کلیه کاو ما کنه مې بل سړی د وخت وی قسم په خدای کنه بل کو یا به مې سو کوي بل څوک یا به مې نه کوي دې خو بل خدو کې حکومت جدا کا نو ما وی اخر وجه سره وی داړه ور دی بیا خدای پاک نو ستال داړه ور سره الکه مې گزار نو داړې غټې دي بس لخد مخې خله موازه ولا مدا چلو دې جج سره په خوا زمونږ دلته یو گورنر فضل حق صاحب نه مې دا خبره کول نه راغله مې رااله فضل حق صاحب دلته گورنر او دا پلار دلته جج او 50 سزا کوي یقینو کما ته خود مضبوط سے قصړی ویلې مضبوط یعنی خصه قصړی عمل د خدای دی بخیجی صاحب اگر ته خپل اجي صاحب مو بابا جی سره زمون کې راسته علم به مو سره کتابونه باندې هغه یو خدلاله او اذن په عدالت کې او د فضل حق پلار دلته کې جج او گورنر هغه ته داوا کومه دي خاوند اخلاص کا ول اخلاص کا ته چل دي خاوند دې تاسو څه کسه نقصان مو سره کړل څه چل نه کړل ډوډۍ جامه وینا بس په ارس دي پورا د حکومت جدا کا څه چل ولې دې جدا کما ما ته وسوای کنه د بس دې کم چې په سوجه تعالی یاره وي بل څوک دې خوختي نو زبته طلاق ور قبل وکا د ټیک دا وینا قسم دې کوي بل څوک وکړي په دې بيدی معافي دا خبره مې خلې لراله چې اوسه بندول نشم او کولم نشم ویسه چلې وی دې ټیزو نه چي دې خدای سره سکه دې خدای سره سکه ټیزو نه چي سکه او سره په انسان بیماری وي دا مونږ ته پته راځي خلک مونږ ته پوس کې جمانه هوا روانه او زموږ کتابونو کې مرادي چې کم سړی دا غنه هوا روانه دی به مونږ سره سکه هر وخت له بودس کې نه هوا چې روانه نه هغه سره بازي او کې आवाज موجود هغه چې आवाज سره پوری سورتي په طوفان ته یتي سینو شپېلې وای کنه وای سینه طوفان نو خبره مې ورونو دې پورې کوله چې اوس د دې متعلق یو خبره کوم دې خپل بیبي ته وای ما ته دا خبره را رسیدلې ده رښتیا وایم ما ته دا خبره را رسیدلې ده چې ته د ما متعلق بدر د استاد نیم په استاد په خدای په ذات قسمی دا صحابي مې راوستري عبد الله ابن ارقم دا صحابي د دمخ کی وای ماتا استاد پاک ذات قسمی کې ته پیدا کړي چې زما د خوخه مو کنه اب بس چې دا خبره وکړنو دا عبد الله ابن ارقم وتوي دله کدا خبره سره پاره کې تا څه پته راکې ته بیا د خزستان دې ته نه خوخه او تاسو سره وګورئ څه وجه ده وې دا خبره ماته را رسېده خبره کوي کنه سر خو دا مصیبت خو سبب خود ته چې دا خبره مکه وکایي او بیا واخی وی توبه او بس چې پیاله چیرې په خلق لو دا تاسو ته وګورئ چې انګور دې څنګه ده ها څنګه را سره بس کتاب د الف نه شروع کې پيه ختم داسې تک داسې بس په پکور رااله او بچا چوکتا کې بدر نو وی ما تر دې خزه خبره را رسیږي د دې ځنې خو نو تا ته هم سمخ کړی تاسو کومه ای وای خزه هغه ذات استا قسمی چې تاو کائنات پیدا کړی دي چې تا زره خو هي مو کنه وی قسم دې را کوي وی نه مې خو بالکل مې نه خو وی قسم دې را کړی چې مې ته نه مې خو نو بیا نو بچی نه مې خو طلاق راکړ یا خدای دې بد ولا ورکاو خدای عبد الله بن ارقم دې صبر وکړ امیر المؤمنین لدی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دام صحابي درشته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خیرال امیر المؤمنین دا چل شوی ید خدای بندا تا ولی دا خبره کې
د ښځې بغل دی او کسرې چې پس خیالاتو پېښ شوي نه چې څه مطالبه دې ترې کړې ده پوره کوي که نه هر سره له پوره کوي نو دا قسم دې ولې ورکو وی خلکو راته وایي چې دې در پسې خبرې کوي دا ښځه در پسې ودې نه خو نو ما ځکه را چلو وی ورشه ښځه یې راولې ما راته کومه خبره نه پوره کړې ته ما له ولې قسم راکړ نو تا ورته ولې وایي چې زما نه خوښه او زما له سره بغض دی وایي ما د خدای په نوم قسم راکړ نو بس ما رښتیا وویل او حضرت عمر صاحب ورته څه وایي وایي که د خدای په نوم یې قسم در کړی دی نو به دې ورته دروغ ویلي چې خوښ وی امیر المؤمنین خوښ مې نه دی رښتیا ویم درته ولې نه دی خوښ وایي ښکلې نه دی ټیک دا خبره بعضې ښځه نه خوښه ښکلې نه ده خاوند نه خوښه بعضې سړی ښکلې نه ده ښځه نه خوښه حضرت عمر صاحب ورته څه وایي وایي ژوند تېرول یوازې په ښکلا نه دی ښکلا خو عرضي شی دی سړی ښکلې وي چې بوډا شي مخ یې چپړ شي غاښونه یې ښځه ډېره ښکلې وي او ښایسته خو چې بوډی شي جورابه مخ ته جوړ شي چیچړ جورابه لکه باټینګن چې زوړ شي او چپړ شي دغه شی ته جوړ شي ښایسته ښکلې ښځه په ځوانۍ کې داسې وي چې مزېدار چې بوډی شي لاړې ښکلا خو عرضي شی دی غاښونه خو عرضي شی دی کله به کله به نه رنګ خو عرضي شی دی اخلاق او دین وینا امیر المؤمنین اخلاق او دین خو ډېر مزېدار دی ډېر ښه دی نو چې اخلاق او دین یې ښه دي نو یوازې د ژوند د تېرولو رنګ دی ام کلثوم توبه توبه معافي غواړم زه نه غواړم طلاق نو ډېر خلک وایي داړي دي نو مې به تغال سړي ته مې لکه لږ څه غاښونه دي وباسه خبره خلاصه شوه نور کېده دا څه خبره لبارو حضرت ابو سلمہ دا دا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ زوی دی وای چې دا عبداللہ ابن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زوی دی عبداللہ داغه نکاح کې یو جنې وه داغه جنې نوم عاتکه او عاتکه څوک ده د زید ابن عمرو ابن نوفل صحابي لور ده زید ابن عمرو ابن نوفل رضی اللہ عنہ هغه صحابي دی چې عشره مبشره کې چې رسول الله مبارک په صحابو کې د جنتیانو کوم شارټ لیست جوړ کړی دی شارټ لیست د لسو کسانو په ټولو صحابو کې په 1,40,000 کې 10 کسه استیلي چې دا جنتیان ټول صحابه جنتیان د ټولو متعلق رضی الله عنهم د ډېرو متعلق راغلي خدا لس پکې د اوچتې مرتبې ردي نومونه په یو مجلس کې اخیستي چې دا جنتیان ایک زید ابن عمرو ابن نوفل صحابي دی نو دا عاتکه دا هغه لور ده واده په چا واه واه دا حضرت ابوبکر په زوی عبدالله ابن ابي بکر محبت یې څومره دی ماشاءالله داسې محبت په دنیا کې د چانو لکه د دې دواړو چې ورسره په سفر به ته عاتکې ته به ویځو او زم درسره که په کور کې به وه ورسره به یو ځای بلکل یو ځای یو شان ژوند ښکلې د مینې ژوند دومره د مینې ژوند چې عربو به څلور ښځې کولې د عاتکې د خپل زوی ته د خپل خاوند ته وی د حضرت ابوبکر صدیق زوی د عبدالله ته وی عبدالله یو خبره درته کوم عاتکې داسې وکړه وی بلکل واده را وی ښه یو قیمتي باغ مې در پسې لیکم ډېر قیمتي باغ هغې یې راواغېسته او د ښځې له یې ورکړو دې پسې ولیکه وی که زه مخکې مړ شم ته بل خاوند نه کې ژوند به رسېږي نو دا باغ د شپه دې به خپله ګزاره کړي دومره او د دې دونه خوښ و که نه یو څو اشعار یې ویلي دي یو څو اشعار د دې خاوند په حق کې وی آلیت لا تنفک عینی سخینة آلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ينفک جلدی قبرا مدى الدهر ما غنت حمامة ایکتا وما ترد الليل الصباح المنورة زبانه رتاكم وإذا قسم خرم تأخذ ويدي خاونتا آليت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك الجلد غبرة چې زما سترګې که ته مړ شوې که نه نو زما سترګې به دا ګرمې اوښکې بندې نه د غم اوښکې ګرمې او که ته مړ شوې نو زما وجود او زما سر به د دوړو نه پاک نه شي زه به نه لامبم دا خو جوازیو کې بیا لامبي که زه به لامبم نه چې زما سر ټول عمر به بري
زبا لامبم نه خوشحالي به نه کوم چې د ما وجود ټول عمر د خاورو نه ډک که ته مړ شوې د ما سترګې به ګرم یو پکې به یې او که چېرته ته مړ شوې زما وجود به د دوړو ډکي زما سر به ببري زه به غسل نه کوم یعنې بل خاوند به نه کوم وآلات لا تنفك عين سخينة عليك ولا ينفك جلدي غبرا مدى الدهر ما غنت حمامة ايكتا وما تورد الليل الصباح المنورة بتركمه پورے بدا ما سترگی گرمی اکھے بھئی اور ترکمه پورے بدا ما وجود ترکمه پورے بدا ما وجود خیرن پیرنی لامبم بنا وی تر زمانے تے ختمے دو پورے او تر سوچ وی کمتر په ځنګل کې اوازونه کوي هغه پورې د کمترو اواز نه ختمېږي چې یو وي بله وي او تر څو پورې چې شپې پسې سبا راخېږي او شپه پې ختمېږي تر څو چې د ځنګل کمترې اوازونه کوي تر څو چې سبا راخېږي او هغه د شپې تیاره ختموي تر هغې پورې به زه تا پسې ګرمې اوښکې به یم او زه به وجود هغه د دوړو نه نه پاکوم لامبم باندې لیکن نجیبه دا وه چې خاوند دی عبدالله ابن ابي بکر د طائف په غزا کې زخمي شو چې زخمي شو بیا خدای جوړ کړ چې جوړ شو د رسول الله مبارک د وفات نه څلوېښت ورځې پس وفات شو د مینې ژوند ختم د محبت ژوند ختم شو وفات شو چې خاوند دی وفات شو ښځه پې ډېره پریشانه وه انتهایي خفه وه لږه نه که د خاوند نه پس بل غواځو کم او زه د هغه بل خاوند په نکاح کې مړه شم نو جنت کې به بیا زه د دې خاوند سره یم هغه سره به او ما د خدای نه غوښتې ده چې زما ژوند به د خپل خاوند عبدالله د ابوبکر زوی سره یې په جنت وی ژړل چې عمر غوښتل ډېر یې وژړل حضرت عمر داسې کار وکړه یو عالم سره مشوره وکړه آتے کې یو عالم سره مشوره وکړه نو د حضرت علی رضی الله عنه د پلار ډېر دوست ډېر قریبي دوستو خلک اوس هم وایي د علي او د ابوبکر روان او پلان کې د ابوبکر د زوی عبدالله او د حضرت علي قریبي یارانه وه دوستانه دین اندازه لګوه چې د عاتکه لاړه د هغه خاوند دغه دوست حضرت علي رضی الله عنه نه هغه سره یې مشوره وکړه وی علي څه چل وکړه ویې وکړه خاوند ښځه له بغیر خاوند نه ژوند ګران وی ما سره خاوند سره چې وعده کړې ده وی خدای پاک به در په دې کې خیر واچوي شریعت کې منع نه ده دا وعده ټیک نه شوې وکړه خاوند او د عمر غوندې خاوند درته میلاویږي امیرالمؤمنین وکړه خاوند وی ماله چې هغه باغ را کړی وی باغ به د هغه خاوند وارثانو ته وقف کا اگر چې ستا دی خو ورع او تقوا دا ده پرهیزګاري چې د خاوند زوړ خاوند وارثانو ته د باغ وقف کا نکاح وکړه نو بس مجبوره شوه هغه ورته مسله وی ژوند به یوازې تېری څه به کې حضرت عمر رضی الله عنه سره نکاح وکړه حضرت عمر ولیمه وکړه د واده نه پس چې ولیمه وکړه عاتکه هم ناسته ده د پردې نه پورې غاړه لکه پرده به داسې وه چې د مخ او د وجود پرده به وه ولیمه ناسته وه حضرت عمر هم دی صحابه هم دي حضرت علي هم دی نو حضرت علي عاتکې ته عاتکې تا چې شعر ویلو چې وآلات لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي اغبرا تا چې وی چې زما اوښکې به ټول عمر بهیږي او ګرمې او زما وجود به دوړې او غبار به ترې نه لرې کېږي پراګنده به اوس خو د وجود نه ګرد او غبار لر کړی نو په چغو چغو په جواب شو ډېر جاتې حضرت عمر دی علي وی خندل ورته وی علي غمونه مه تازه کوه په زخمونو اوبه ماچه او مهرباني وکړه په خندا کې دا خوش طبیعتي وه نو عاتکه ورته څه وایي وی حضرت عمر داسې خاوند دی داسې خاوند چې داسې خاوند زما ته چې خدای کوم راکړه نو دا ماله جنت حضرت عمر عدل و انصاف والا د پیغمبر ملګری ده کې ډېر صفتونه او د ده په دې واده زه ډېره زیاته خوشحاله یم او زه به داسې ژوند د عمر سره تېرومه کوم ژوند چې ما د نه مخکې د عبدالله ابن ابي بکر سره تېر کړی دی هغه نوجوان و دی لږ په عمر کې زیات دی خو د هغه نه به سره ښکلی ژوند تېر کوم ښکلی ژوند به تېروم خو چې کومه مینه ماله زوړ خاوند عبدالله را کړی د ابوبکر زوی هغه ماله نه دی را کولی شي او نه بل څوک را کولی شي مینه یو داري د رسول الله صلی الله علیه وسلم
والد محترم او بی بی آمینه مینا مثالی وی او بل سر مثالی مینا دا واده نسو روزی پس عبدالله لا پا سفر دا خانونو چه تجارتی سفر پانده بخلق تدر پا تجارتی سفر دا واده نه یو سو روزی پس دا عبدالله لا پا تجارتی سفر برد شپا مو پویخه دوارو تیره دوارو پویخه پمینه تیره کرا خسار بده چه سار شو عبدالله لک صبر وکړه قافله دي کنه عبدالله بیا کور ترانه ایا مینه تا خو آمده لګ دلته ما ته ودرېږه دلته لګو ګورم چې بیا بلال قافله لا نه وتلې بیا بیا را مټه کې ایا مینه تل خو ما ته ودرېږه چې تا ته لګو ګورم داسې مینه او چې تنو امینه وتلاره کې ولاړه وا او سوی ورته عبدالله وی اے امینه د رسول الله مبارک پلار مو اے امینه ور یو خبره درته کومه چې کله قافله راشي جرس ټنګي چې قافله براله جرس جو ټنګو نو خلکو ته پته ولګیدله چې دا د قافله را ورسید او میاش پسراله 2 میاشتې پس 4 میاشتې پس یمن ته شام ته پیاده مزل به او پلارو کې به سوداګانې خلطوري وخت تیرېدو ورجه جرس ټنګي امینه مال برامنډه وې مالا برازی خامخا چې ما سره به چې پتا مې لومبې سترګې ولګي داسې مینه مثالي مینه محبت چې کله قافله راځي جرس ټنګ دی ورته امینه ګوري په منډه به مال راځي جامو ته به نه ګوري چې جامې پاکه ځان ته به نه ګوري مال خیره نه خچنه په مال برا منډه وې چې دتا ته وګورم امینه زما جون بسنګ تیری عبدالله دعوت وی زما جون بسنګ تا نه بغیر تیریږي واه واه خو چې کله قافله لاړه دعوت په لاره کې ولاړه قافله دي دا ور پسې روانه ترڅو چې د مکې نه قافله نه وته دا په پسې تلا عبدالله بشاته قتل دی په پسې قتل امینه زبسته کنه ها امینه را سره پسې کنه ها قافله پنا شو امینه په اوس کو کور تر عبدالله په اوس کې قافله سره الله اتفاق دا چې واپس راځي د مدینه په خوا کې عبدالله وفات شو ا د بیبي امینه په ګډه رسول الله مبارک دي کنه او وفات شو په مدینه کې دفن دې ته پته نشته خوارت قافله چې کله را ورسېده مکې مکرمه راځي او جرس ټنګي حضرت عمر منډک هم عبدالله را ورسېد ما ته ویلا وصیت کړو چې زړګي کې مال برا منډه وې نه حیا د کور و بارو او د ارچا د څوک په قافله کې رونو سربونانو منډه کړې دا ما پلار هغه دی راغی رور مې هغه قافله کې راغی تر مې راغی بچي مې راغی خلکو قافله لمنډه کړې او د خلکو سامان او کو چلیږي کور لارو کې پلار ته بابا را ورسېږي او سامان په ګو د ارچا خپل کور ته روان دی د قافلې امینه ولاړه ما عبدالله بمدرس خلکو سامان ټولو کورونو ته د حضرت امینې د زړه شکور رانغی هغه عبدالله څه شو هغې خو ما ته ویلي چې ما نه به جرس ته رامنډه هغه بل جا سامان میں کوئی کڑے ادارے دا خامان سامان و جامعی وہ مدینہ کی دفن کڑے رسول اللہ مبارک معشوم مو رکوٹے مو خاون للالا مدینہ شریف لیتا خاون قبر لدو مدینہ تلالا برات چوکی غریب پابوا کے وفات شلال رسول اللہ مبارک معشوم پاتے زمانو خبر میں دے پولو کا دا جوڑم نوما کل جون دیر کے خشتا کل جون دا پردے لور سرخ سوچو کہ دا تور سرے دا چالور دا چالور دا چار ویرہ دا چا دا دی مونم او پلارم شتکدی سر ظلم کوم دو پخ پڑھ لاس کیرم چی دا مالور سر ظلم کئی تو خب پکے گم کرو گزرے والے پردے لور سر ظلم ہو جاتے ډیر ظلمونه شروع دي څه سره ډیر زیات ظلمونه شروع دي پهلګه خبره طلاق او طلاق او طلاق پهلګه خبره طلاق
په معمولي خبره ده کور نه شړل په لږه خبره دوست سره به هلته جنګ شي او به ښځې ته که تا سره ما کاروبار شریک وکړو ما دې ښځه درې طلاق زر به قسم وخوري خو دا اوس ولې کوې داسې بې غیرت داسې کې هسې قسم وخوره بیا وروسته ستومانه په لږه خبره یو طلاق دو طلاق درې موږ ته دا مسایل ډېر راځي یعنې یو ښځې ما ته وې خاوند طلاق نو ما یو که دوه وي سلو نه هم راته زیات ویلي اوس به څه قسم می دې په خدای جومات کې ناست یم بعضې زنانه مونږ کله د فتوې له راشي او د فتوې تپوس وکړي نو یو زنانه مخکې ما خو خیر پرده کې وي بورقه کې وي الحمدلله زه ښځو سره نه میلاږم بورقه کې وي او انیس احمد مورم یو ده چې نورې زنانه م وي کټ کې ناسته وه ما ورته وی چې درې طلاق یې درکړي وي درېو نه زیات ویلي دي یاره ما وې سیسم نه کېږي په غریبه په چغو چغو په جړا کې ما خو مورم کړه ما خو پلارم کړ زه به چېرته ځم ته چېرته لاړه نه مې مور ته نه وي پلار دې ظالم سپېره ماله ولې او ایس پسې طلاق ورکړي ما ورته چې مونځ کوه اخر ولې دا دونه ظلمونه شروع دي ښځو سره ولې دا غلط دومره ظلمونه دي او بعضې ښځې خاوندانو سره ډېر ظلمونه کوي خاوند خیال نه ساتي خاوند حق نه پوره کوي خاوندان د ښځو نه خفه حق نه ادا کوي ولې ظلم کوي جنہیں بدی پکور کی نہیں الگ وہ پسیزی زی آم موٹلا بین را پرید ولی ظلم کوئے لور سرم ظلم کوئے ظالمان او زم سرم ظلم کوئے بیزائے ولی لور دم پلان نکینا زخاون نکینا نا دا کور با پس خیجے شابوز با پس دو نکالی نصبدا کی ولی کینے ولی ظلم کے بچے کم مہر شرعی شوئے دے بس ٹک دے گا چیرین کی کم مہر شوئے دے پکم وعدہ شوئے دے پکم مہر بس ٹک تا خبر اخلاص نا اس با پلان نا جدا کیے گا دوارو طرفین زنانو تنبیم چې د خپلو خاوندانو خیال ساتي بچې د کور نه یو ځل ووتې نو با ستا خاوند پلار ستا پلار دی د دې خاوند دا مور دا خواښې ستا مور ده د هغې رونه ستا رونه دي د هغې خویندې ستا خویندې دي ښکلې ژوند تېروه مزېدار سخته ځان له ورکړه خپه مراده د پلار په کور مه کښېنه قسم په خدای د 100 روپو خاوند دا زما واورئ زنانه ورته ویم د 100 روپو خاوند د 100 روپو خاوند د 1 کروڑ ضرور نه بهتر دی دارونه خپل نه ساتي دا هو تر څو ساتي خو چې کله ښځه او چې کله بچي او چې په خويندو څوک څه کوي ورور خور نه ساتي بیا په پردو کو څوک یې ګرځي نو څه کوي دمارو دا نه پکار خاوند دې ظلم نه کوي د خپلو ښځو سره چې دا مجبوره کړي او دا د پلار کره لاړه شي ظلم نه کوي او طلاق دې نه ورکوي او ښځه دې ظلم نه کوي خیر د خاوند خدمت دې کوي د شریعت او د سنتو مطابق ژوند تېر شي دا مزېدار خوشګوار ژوند یا به 10 ورځې ژوند یا به 20 ورځې ژوند یا به میاشت ژوند دی د انسان یا به کال ژوند دغه دنیا څه ژوند څومره تللی او څومره وفاتي دا په تکلیف تېرول نه دي پکار دا په خوشحالۍ تېرول قاسم خیر ودا کندی سیپور پاس شو یا خو ډېر ښه سړی خدای پاک دې وبخښي درونه پاس شو خدای پاک دې وبخښي الله دې وارثانو له صبر د مولیانو کلی خان رحیم وفات شو الله دې وبخښي خدای دې وارثانو له صبر یو زنانه وایي چې ما خپله لور بل کس ته ورکړې ده د هغې بچینو اوس هغه د واده کولو زه خفه یم چې دا کار مې ښه کړی دی که غلط مې کړی دی نو چې دې ورکړی دی نو اوس پکې څه کوي دې باندې خبره باندې پوره پوهیم نه شم خو خیر بعضې ملګري بیماران دي الله دې ولا شفا ورکړي بعضې زمونږ ملګري دي څوک مسافر ملګري دي څوک د دې کلي ملګري زمونږ دی جومات سره او دې ځای سره مدد کوي او کړی دی اوس هم دغه ځای زه راتلم یو ملګري ما له یو 10,000 روپۍ راکړی دا دې مدرسه کې جومات کې ولګاو موږ له کار نو من کړی دی یو خو په دې وجه هم باندې چې یو نقشه ولا جوړه کړو چې د هغې نقشې مطابق کار پکې وکړو او بله چې ډېرې زیاتې پیسې پرې لګي نو تاسو ته بیا هم زموږ دا درخواست دی تاسو ته مې موقع ده ما بیان هر څوک اوري نو دا جومات هم دی مدرسه هم ده د الله کور هم دی نو چې دې سره څونه تعاون تاسو نه کېدی شي چې دا کار روان کړو چالو یې کړو خدای پاک یې په خیر سره ورسوي او تاسو هم تعاون کوئ ورسره الله پاک دی رب العالمین دې زموږ د چا چې په کورونو کې اختلافات دي الله هغه په روغو باندې بدل د
د چا ناچاقۍ دي خدای پر هغوی بدل کوم خاوندان د ښځو سره ظلمونه کوي خدای ښه اخلاق ورکړي کومې ښځې د خاوندانو سره ظلمونه کوي هغې له خدای ښه اخلاق ورکړي